واغسته گورنرشپ دی واغستو باغ واخیسم نو اوس دا خبره کې پی ټی آی مزما وکړه ان پی مزما وکړه جمعیت مزما وکړه نور پارټیانې مزما وکړې دته پته نه ده چې دوی خپل بابا په پردي ملک کې ښخ کړو او دلته ماته په د سیاست دعوه کوي وروره د سیاست دعوه که کې نو بیا به په دې خاوره کې ځان ښخوي بس کم خیبر پختونخوا کې 10 کاله هغه حکومت کړی دی په 10 کالو کې تاسو ماته وښایئ چې هغه د معیشت بیړه غرقه کړه او د مومند قوم ډېر غیرتمند او ډېر پښتین او ډېر دلار قوم دی څوک د پښتون په نوم خبره کوي څوک د بدلون په نوم خبره کوي څوک د اسلام په نوم وټلي وي د دنګو غرونو اسکو سکو خوا کې په ټیټ سرونو رفتار نشي کېدی او د انقلاب او آزادۍ په لار کې نور د قسمت انتظار نشي کېدی صاحب نه ونیسا بیبي نه ونیسا د بلوله پورې د قبایلو هر ځلې تپوس کړی دی هم د دې عوامو پارټي ده دا د غریب اولس پارټي ده دا د مزدور پارټي ده دا د کسان پارټي ده دا د داسې مشرانو پارټي ده دا او پاکستان دا خبر هم زه انتهایی په فخر سره کوم چې پاکستان پیپلز پارټي زموږ یو خاندان دی پاکستان پیپلز پارټي زموږ یو کور دی نن زه د ټولو شکریا زکه ادا کوم چې ګیلې بم کو خفګانونه بم راځي وګوره درېمګړي قوت ته به موږ یو موټی کېږو عزتمند ډېر وخت وشو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ نماینده تاسو دغه اسمبلۍ ته نه دی لېږلی داسې ده که نه ده تاسو هر یو پارټي دغه اسمبلۍ ته ولېږله د ان پي کسان لاړه آزاد کسان پکې لاړه د جمعیت کسان پکې لاړه د پی ټی آی کسان پکې نمائندگان شو خدا ډیر د افسوس خبره ده او بحیثیت یو قوم د دا خبره کوم عزتمند د قوم په لحاظ سره دا خبره کوم چې اوسه پورې د پاکستان پیپلز پارټي نمائنده تاسو دغه اسمبلۍ ته نه دی لېږلی ترقۍ په لحاظ سره تاسو عزتمند وګورئ نو واحد پاکستان پیپلز پارټي ده چې هغې د ترقۍ دپاره یو کردار ادا کړی دی دلته غټ پروجیکټونه هم ستاسو د دې ځوانانو که هغه کالج دی که هغه د بجلی سیسټم دی که هغه د روډ انفراسټرکچر دی که هغه یونیورسټیانې دي که هغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی واحد پاکستان پیپلز پارټي ده چې دې پارټه له عزتمندو ورکړی پی ټی آی مزما وکړه ان پی مزما وکړه جمعیت مزما وکړه نورې پارټیانې مزما وکړې د مبارکیم در کوم تسلیم دل در کوم ان شاء الله تعالی چې د الله په فضل سره روان حکومت به د پاکستان پیپلز پارټي نن ولې دا موږ فریادونه کوو چې زمونږ د دې علاقې کالج نشته یونیورسټي نشته د بجلی سیسټم خراب دی نور داسې مشکلات دي عزتمندو دا صرف او صرف دی واحد دا خبره ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ نمائندگان تاسو دغه اسمبلۍ ته نه دي لېږلي نن هغه پارټیانې نشته څوک د پښتون په نوم خبره کوي څوک د بدلون په نوم خبره کوي څوک د اسلام په نوم وټلي نن شکر الحمدلله پاکستان پیپلز پارټي په خپل کارکردګۍ په بنیاد د نووټ عزتمند والي ان شاء الله څنګه چې د پاکستان پیپل پارټي په مومندو کې روانه ده او د نورو پارټونو مخ په بره روانه ده سروېګانې وشوې او پیپل پارټي په ټاپ روانه ده نو دا ستاسو دننه د پاکستان پیپل پارټۍ سره د بوټویزم سره د ترقۍ سره د پاکستانیت سره هغه مینه ښیي د بوټویزم سره مینه دا د پاکستان سره مینه ده د بوټویزم او د بېنظیري سره او د چیرمن بلاول بوټو صاحب سره مینه دا د پاکستان سره مینه ده چې ملکي نو موتا به یو دا ملک به موږ او تاسو په همدغه سیاست آبادو آیا تاسو دلته کې نه امپیانو ورکړی د سورپوشیانو د پارټۍ سورپوشیانو پارټۍ مړه تاسو ته خو پته ده که نه
چې بهر پښتانه په مزدورو کې مړه شي نو هغه څه چل کوي خپل مړی خاورې له راوړي تاسو ته پته نه ده چې دوی خپل بابا په پردي ملک کې ښخ کړ او دلته ماته په د سیاست دعوه کوي وروره د سیاست دعوه که کې نو بیا به په دې خاوره کې ځان ښخوي ته حق نه لري دلته مولیان صاحبان دي موږ د علماو ډېر قدر کوو خو د سیاسي مولیانو نه دلته زموږ په مومند ډیم کې د هغې په سی بی ایم فنډ کې دلته موږ ته ګریډ سټیشن منظور شوی و مولیانو صاحبانو ولې قام خوار کو هغه تاسو ولې یوړو دی بیرې به واده کوئ واده به کوئ چې تاسو به د پاکستان پیپل پارټي کامیابوئ واده کوئ ان شاء الله العزیز را روانه پیره د مومندو درې وانه سیټونه دا د پاکستان پیپل پارټۍ دي یو حقیقت ہے چې پاکستان پیپلز پارٹی محکم د قبایلو غور و فکر کړي رہے کا سوچ وکې قبایلو ته حق د ووټ حق پیپلز پارٹۍ ور کړي رہے او د سیاسي ایکټ کوم دی دا قبایلو ته پاکستان پیپلز پارٹی ایکسټینډ کړي رہے او د قبایلو هر غم او خوشحالی کی حاضر دی اور ہمیشہ بھٹو صاحب نے ونی سا بی بی نے ونی سا تو بلاولا پورے د قبایلو هر ځلې تپوس کړی دی او زه به تاسو نه یو دوه درې تپوسونه کوم چې دنه مخکې په 2018 کې کم سلیکټډ خلک راغلو او هغوی په تاسو باندې مسلط شوي وو او هغوی په خپل منشور کې 365 ډمونه 50,000 نوکریانې